دوستانو موږ مه پرېږدئ. څومره خلک په قبرونو کې پراته دي. چا به چې وي زه به سهار نه موږ شروع کړو. څومره خلک په قبرونو کې پراته دي. چا به چې وي سهار نه به توبه کړو. څومره خلک په قبرونو کې پراته دي. چا به چې وي سهار به زه د ګناه نه بس کړم، توبه به وکړم. څومره خلک په قبرونو کې پراته دي. چا چې به وي چې بوډا شم د ګناهونو نه به بس کړم، توبه به وکړم، عبادت به شروع کړم. او څومره خلک په قبرونو کې پراته دي. چا به چې وي چې بوډا شم زه به په نیکه لاره روان شم، لیکن د هغو ژوند هغو له ساعت ورنه کړ او د بوډا کېدو نه مخکې چې دی قبر ته لاړ. دا ژوند مختصر دی، کله هم ختمېدی شي. لہذا د سهار په چکر کې به موږ قبر ته لاړ شو او بیا به د افسوس او د ندامت او د چغو نه علاوه موږ سره به هیڅ هم پاتې نه شي. بیا به صرف افسوس پاتې شي او یو چغه به پاتې شي چې هی زما برباد دی، هی ما خپل ځان سره زیاتی وکړه، هی څومره خلکو ما ته ویلي چې د ګناهونو په ژوند کې ذلت دی، د ګناهونو په ژوند کې بربادي ده، د ګناهونو په ژوند کې عذاب دی. هر انسان به چغې وي چې کاش ما د فلاني خبره منلې او خپل ژوند مې د الله په احکاماتو تیر کړی وي، کاش ما د فلاني خبره منلې او خپل ژوند د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه مې تیر کړی. لیکن د مرګ نه وروستو صرف د افسوس نه علاوه، د چغو نه علاوه هیڅ به هم نه. موږ دا چرته هم مه پرېږدي. په جهنم کې به چې جهنمیانو نه تپوس وشي تاسو ولې جهنم ته راغلي، کوم شیز تاسو جهنم ته راویستی، هغو به صرف یو اواز یو خبره به کوي، افسوس به کوي چې منګه موز نه کوو، منګه موز نه کوو، منګه موزګزارو سره نه، منګه موز پرېښده. او دقه یو افسوس به یې بیا او په جنت کې په د یو شیز افسوس نه وي، لیکن صرف مؤمن کس په د یو شیز افسوس کوي، کوم چې په دنیا کې د الله د یاد نه بغیر د وخت تیر کړی وي او د سجدې نه بغیر چې کوم وخت دنیا کې د پاس کړی وي، د هغه وخت به افسوس په جنت کې هم انسان کوي چې هلته به هر نعمتونه موجود وي، لیکن دی به افسوس کوي چې کاش ما نورې سجدې کړې وې، کاش ما هر وخت کې د الله یاد کړی وي. مونږ خو دا سوچ کوو چې دا فلانې مړ شه بس د مرګ دپاره دقه یو دی پیدا شوی، مونږ خو لا نه مرو او داسې ورځ راشي چې مونږ هم لاړ شو او خالي لاس لاړ شو. دا موقع ده، دا ژوند چې کوم مونږ له الله راکړی دی مونږ سره یو ډېره غټه موقع ده چې مونږ هغې کې د الله عبادت شروع او خپل ژوند د نبي په طریقه باندې تېرول شروع. دنیا به هم ښایسته وي، مرګ نه وروستو به ژوند هم ښایسته وي. الله پاک دې موږ له د دې عمل کولو توفیق راکړي.